أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمایي چې نن به زه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ذکر شروع کوم چې یو څو هفتو پورې به جاري وي. د حضرت عثمان باره کې وړومبۍ خبره خو دا یاد ساتل پکار ده چې دوی د بدر په جنګ کې پخپله نه شامل شوي، خو په هغو اتو خوشنصیبه صحابهو کې شامل وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورله د بدر د جنګ د غنیمت مال نه برخه ورکړې وه او دا یې په جنګ کې د دوی شاملېدل ګرځولی وو. د دوی نامه عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی بن کلاب وو. داسې د دوی سلسله نسب د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نسب سلسلې سره په 5م پشت په عبدمناف ملاویږي. د حضرت عثمان د والدې نامه ارواح بنت قریظ وه او د حضرت عثمان نیا ام حکیم بیدا بنت عبدالمطلب وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د والد د حضرت عبدالله سکه خور وه. د یو روایت مطابق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم والد حضرت عبدالله او د حضرت عثمان نیا ام حکیم بیضا بنت عبدالمطلب برغ پیدا شوي وو، یو ځای د دوی پیدا شوي وو او د حضرت عثمان والده ارواح بنت قریظ د صلح حدیبیې نه پس اسلام قبول کړی و، د مکې ته هجرت کړی و، مدینې ته راغلی و، مکې نه هجرت کړی و، مدینې ته راغلی و او د خپل د زوی د حضرت عثمان د خلافت دور پورې یعنې خپل وفات د هغوی په دور کې دوی وفات شوي وو او تر هغې پورې تر خپله وفاته پورې دوی په مدینې کې اوسېده. د حضرت عثمان والد د جاهلیت په زمانه کې وفات شوي وو او د حضرت عثمان د کونیت باره کې دا ویل کېږي چې د جاهلیت په زمانه کې د هغوی کونیت ابو عمرو وو او چې کله د حضرت رقیه بنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د هغوی زوی عبدالله پیدا شوی وو نو د هغې په مناسبت بیا په مسلمانانو کې د دوی کونیت ابو عبدالله هم مشهور شوی وو. د ابن اسحاق مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې لور د حضرت رقیې واده حضرت عثمان سره کړی و چې د بدر د غزا په ورځو کې وفات شوی و. په دې بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله دویمه لور حضرت رقیه د حضرت رقیې خور حضرت ام کلثوم هم حضرت عثمان ته واده کړه او په دې وجه دوی ته ذوالنورین ویل کېده. دا هم بیانېږي چې دوی ته ذوالنورین دې لپاره ویل کېده چې دوی هره شپه د تهجد په لمونځ کې ډېر زیات د قرآن تلاوت کولو او چونکې قرآن نور دی او د شپې قیام اللیل هم نور دی، نو ځکه دوی
ذوالنورین یعنی دوه نورونه لرونکي په دغه لقب دوی مشهور شوي وو. دا هم یې روایت ملاویږي. د حضرت عثمان د ولادت باره کې چې کومه خبر ده، د یو صحیح قول مطابق حضرت عثمان د عام الفیل نه 6 کاله پس په مکه کې پیدا شوي وو، او دا ویل کېږي چې دوی په طایف کې پیدا شوي وو، او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه 15 کاله وړوکي وو. د دوی د اسلام قبلولو باره کې دا بیانېږي چې کم یزید بن رومان روایت کوي چې یو ځل حضرت عثمان بن عفان او حضرت طلحه بن عبید الله دواړه حضرت زبیر بن عوام پسې روان شو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، او هغوی دوی دواړو ته د اسلام پیغام وړاندې کو او دوی ته قرآن واورولو او د اسلام د حقونو باره کې دوی خبر که او د خدای پاک له طرفه ملاویدونکي د عزت او د اکرام لوز ورسره وکړو. نو په دې هغې دواړو یعنې حضرت عثمان او حضرت طلحه ایمان راوړو او د هغوی تصدیق یې وکړو. بیا حضرت عثمان عرض وکړو چې یا رسول الله، زه لږه موده مخکې د شام نه واپس راغلی یم، او کله چې موږ مانو د زرکا په مقام ایثار وو، حضور فرمایي چې مان د اردن نه د جنوب طرف ته د حجاز د حدود سره جوخت یو ښار دی، او زرقا دا هم مان سره جوخت دی. بهرحال وایي چې موږ هلته ایثار وو، اوده و چې یو اعلان کوونکي اعلان وکړو چې یا اوده خلکه راپاسئ، یقینا چې احمد په مکې کې ظاهر شوی دی. او بیا چې موږ واپس راورسېدو نو موږ ستاسو باره کې واورېده. حضرت عثمان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دارالارقم کې داخلېدو نه مخکې قدیمي اسلام قبلونکي کې شامل وو. د اسلام قبلولو نه پس په هغوی باندې ظلمونه هم شوي وو. موسی بن محمد د خپل پلار نه دا روایت کوي چې کله حضرت عثمان بن عفان اسلام قبول کو، نو د هغوی تره حکم بن ابوالعاص بن امیه هغوی رونیول او په پړو یې وتړل، او دا یې ورته وویل چې ته خپل د پلار نیکه دین پرېږدې او نوی دین خپلی، زه به قسم مې ده په خدای تا به زه بیخي پرېنږدم تر هغې چې تر څو تا خپل دا نوی دین پرېښی نه وي. نو په دې ورته حضرت عثمان ووایي چې قسم مې ده په خدای چې زه به دا هېڅ چېرې هم پرېنږدم او نه به چېرې دې نه بېلېږم. نو بیا حکم چې کله د هغوی د خپل په دین باندې د مضبوطۍ دا حالت ولیدو، نو مجبوراً یې بیا پرېښوده. حضرت رقیې سره چې کله د دې واده شوی و، نو د دې واقعه داسې بیانېږي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د دعوې نه مخکې د حضرت رقیې رشته د ابولهب زوی عتبه سره او د هغې د خور د حضرت ام کلثوم رشته د عتبه ورور عتیبه سره شوې وه دا رشته. او چې کله سوره مسد یعنې سوره لهب نازل شو، نو د هغې پلار ابولهب هغې ته وویل چې که تاسو دواړه د محمد صلی الله علیه وسلم د لوڼو نه بیل نه شوئ، نو زما به تاسو سره هېڅ تعلق نه وي، دا رشته ماته کوي. نو په دې هغو دواړو د رخصتۍ نه مخکې دواړو خویندو له طلاق ورکړو. او دې نه پس حضرت عثمان بن عفان هم په مکه کې حضرت رقیې سره واده وکړو، او د هغوی سره د حبشې طرف ته هغوی هجرت کړی و. حضرت رقیې او حضرت عثمان دواړه په ښایست کې خپل مثال بللی کېده، او دا به ویل کېده چې احسن الزوجین رآهما انسان رقیة و زوجها عثمان، یعنې ټولو کې ښایسته جوړه چې یو انسان لیدلی ده هغه حضرت رقیې او د هغې خاوند حضرت عثمان دی. عبدالرحمن بن عثمان قریشي نه دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لور کور ته راغله او هغوی هغه وخت د حضرت عثمان سر وینځلو. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمیل چې لورې ابو عبدالله سره به ښه سلوک کوې، همداسې یقینا چې دا د اخلاقو په لحاظ زما صحابهو کې ما سره د ټولو نه زیات مشابهت لري. ابن اسحاق وایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم
دا ولیده د هجرت واقعې باره کې خبره ده چې کله هغوی دا ولیده چې د صحابهو ته چې کوم ازمیښت چې کوم ازمیښت کې چې کوم هغوی دي او د خدای پاک سره د مقام او د مرتبې په وجه او د خپل د تره د ابوطالب په وجه هغوی په خپله په عافیت کې وو یعنې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عافیت کې وو خو صحابه چې د کوم ازمیښت نه تېرېده نو د هغې د ودرولو د قدرت او طاقت نه لرلو نو په خپله خو هغوی په سهار پورې په امن کې وو خو چې صحابه باندې کم ظلمونه کېده د هغې د درولو د طاقت نه لرلو نو په دې هغې صحابو ته وفرمیل چې که تاسو د حبشې طرف ته ورشئ نو هلته یو داسې باچا دی چې د هغه په باچایي کې په هېچا ظلم نه کېږي او هغه د صداقت ځمکه ده او تاسو هلته لاړ شئ تر هغه وخته پورې چې خدای پاک تاسو دغه ازمیښت نه خلاصې درکړي چې کوم ازمیښت کې تاسو یې نو په دې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب د فتنې د ویرې او د خپل د دین په ذریعه د خدای پاک طرف ته تلو لپاره د دین په ذریعه د خدای پاک طرف ته تلو لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د حبشې ځمکې طرف ته روان شو او دا د اسلام کې چې کوم لومبی هجرت شوی و دا هغه و او د حبشې طرف ته هجرت کوونکي صحابهو کې حضرت عثمان د خپلې اهلیې د حضرت رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل و حضرت انس روایت کوي چې حضرت عثمان د حبشې طرف ته چې هجرت له ووته نو هغوی سره حضرت رقیه بنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم وه او د هغې خبر رسېدو کې چې وخت ولګېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته نه معلومېده چې هجرت کړی دی یا تر کومه ورسېده څه کم حال کې دي نو هغوی بهر ووتو د هغې متعلق د خبر انتظار هغوی کولو بیا یوه ښځه راغله او د هغې دوی ته د هغوی باره کې وویل نو په دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې حضرت لوط علیه السلام نه پس عثمان هغه ډومبی تن دی چې د خپل د اهل سره د خدای پاک په لاره کې هجرت کړی دی حضرت سعد بیانوي چې کله حضرت عثمان بن عفان د حبشې طرف ته د هجرت اراده وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمیل چې رقیه هم د ځان سره بوځه او زما دا خیال چې تاسو کې به یو د خپل بل ملګري حوصله زیاتوي یعنې دواړه چې یئ نو یو بل له به حوصله ورکوئ او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابوبکر ته وفرمیل چې ورشه د دوی دواړو خبر راوړه یعنې چې لاړه نو تر کوم ځای پورې ورسېده څه حالت دي د بهر نو حضرت اسماء چې کله واپس راغله نو حضرت ابوبکر هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره موجود و هغوی ورته وویل چې حضرت عثمان په یو خچر باندې پالان اچولی و او حضرت رقیه په هغې باندې کېنولی و او سمندر طرف ته ووته په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یا ابوبکر حضرت لوط او د حضرت ابراهیم نه پس دا دواړه هجرت کوونکو کې د ټولو نه وړومبي دي د حبشې نه د دې د واپسۍ واقع هم بیانه شوې د ابن اسحاق وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوم اصحابو چې د حبشې طرف ته هجرت کړی و هغوی ته دا خبر رسېدلی و چې د مکې خلکو اسلام قبول کو په دې دوی دغه مهاجرین د حبشې طرف ته د حبشې نه د مکې طرف ته واپس راغله او چې کله هغوی مکې ته جغت ورسېدو نو هغوی خبر شو چې دا خبره غلط را رسېدلې وه دا غلط خبر تر دوی را رسېدلی و په دې دوی خلک پټ پټه یا د چا په امان کې بیا مکې کې داخل شو دې کې ځینې داسې وو چې بیا مدینې ته هجرت وکړو د بدر او د احد په جنګونو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او ځینې داسې وو چې کافرانو په مکه کې ایثار کړي او بیا وایي د بدر وغیره جنګونو کې نو شریک شوي او بیا حبشې ته راغله او په حبشې نه مکې چې واپس راغلی او بیا مکې نه مدینې ته چې چا هجرت کړو پای کې حضرت عثمان او د هغوی اهلیه حضرت رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شامله وه حضرت عثمان په حبشې کې یو څو کاله پورې وو دا په یو کتاب کې یو ځای کې دا لیکلي چې یو څو کاله پورې وو او دې نه پس چې کله ځینې صحابه د قریشو د اسلام د قبلولو غلط خبر واورېد او وطن ته واپس راغله نو حضرت عثمان هم راغلی وو او دلته چې راغله نو معلوم شو ورته چې دا غلط خبر دی نو په دې بیا ځینې صحابه واپس د حبشې طرف ته لاړه او حضرت عثمان هم په مکې کې وو
او تر هغه وخت پورې چې د مدینې د هجرت سامان پیدا شو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل ټول اصحابو ته د مدینې طرف ته د هجرت ارشاد فرمایلی او حضرت عثمان هم د خپلو کورنۍ سره د مدینې طرف ته تشریف یوړو او یو روایت کې دا ذکر ملاویږي چې حضرت عثمان د یو ځل بیا هم د حبشې طرف ته هجرت کړی و خو د سیرت په اکثرو کتابونو کې د حضرت عثمان د حبشې طرف ته دغه دویم هجرت ذکر نه ملاویږي هسې هم د هجرت حبشه ثانیه د دې چې کوم پس منظر او تفصیلات د سیرت او د حدیث په کتابونو کې بیان شوي دي نو چې کوم محتاط سیرت نګار دي هغه دا همداسې نه تسلیمي ځکه چې درایتن داسې ممکن هم نه وه نو د هجرت د حبشې د هجرت ذکر کوي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب او چې کوم د خپل تحقیق دغه بیانوي او حضور فرمایي دې کې صبر خما مخکې د 13 صحابه په ذکر کې بیان کړی خو بهرحال دلته هم ذکر ضروري دی د مرزا بشیر احمد تحقیق دا دی چې کله د مسلمانانو تکلیف تر انتها ورسېدو او قریش خپل ایزا ورکولو چې کوم دغه کم کاروایی وی کې هغه ترقی وکړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته فرمایل چې هغه دې دغه طرف ته حبشې طرف ته هجرت وکړي چې او دا ورته فرمایل چې د حبشې بادشاه عادل او انصاف پسند دی او دغه په حکومت کې چا باندې ظلم نه کیږي دا حبشه دا چې کوم ملک حبشه دا په انګریزي کې د ایتھوپیا یا ابسینیا ویل کیږي او دا د افریقې براعظم په شمال مشرق کې دا دی او د وقوع په لحاظ دا د جنوبي عرب ته بالکل مخامخ دی او په ترمنځ د بحر احمر نه علاوه بل یو ملک هم نشته دی او په هغه زمانه کې حبشه کې یو مضبوط عیسائی حکومت قائم و او د هغه ځي بادشاه نجاشي بلل کېدو بلکې تر اوسه پورې هلته چې کوم حکمران وي هغه په دغه نامه بلل کېږي چې کله حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا لیکلی و د حبشې د عربو سره تجارتي تعلقات و په هغه ورځو کې د حبشې دارالسلطنت اکسوم و چې کم موجوده ښار دی دوه د هغې سره جفت دی او دا د یو تر اوسه دا د یو مقدس ښار په صورت کې آباد دی اکسوم هغه ورځو کې یو ډېر لوی د طاقتور حکومت مرکز او د هغه وخت د نجاشي چې کوم خپل ذاتی نامه و هغه اسهمه و دا یو عادل بیدار مغزه او مضبوط بادشاه و بهرحال چې د مسلمانانو تکلیف تر انتها ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې چا لپاره چې ممکنه ده نو هغه د حبشه طرف ته هجرت وکړي نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وینا د 5 نبوي کال د رجب په میاشت کې 11 سړي او 11 سړو او 4 ښځو د حبشې طرف ته هجرت کړی په دې کې د زیات چې کوم معروف دي دغې نامې دا دي حضرت عثمان بن عفان او د هغوی زوجه رقیه بنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن نوف زبیر بن العوام او ابو حذیفه بن عتبه عثمان بن مظعون مصعب بن عمیر ابو سلمہ بن عبدالاسد او د هغوی اهلیه ام سلمه مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې دا یوه عجیبه خبره ده چې په دغو ابتدایي مهاجرینو کې زیاتره خلک هغه وو چې د قریش د طاقتور قبیلو سره تعلق لرلو او کمزوري خلک په دې کې کم ښکاري دې نه 2 خبرې معلومیږي یو خو دا چې طاقتور قبایلو سره تعلق لرونکي خلک هم د قریش د ظلمونو نه محفوظ نه وو بل دا چې کمزوري خلک مثلا غلامان وغیره هغه وخت په داسې د کمزورۍ او د بېوسۍ په حال کې وو چې د هجرت طاقت هم هغوی نه لرلو نو کله چې دغه مهاجرینو د جنوب طرف ته سفر کولو تر شعیبه ورسېدو چې هغه زمانې کې د عربو یوه بندرګاه وه د خدای پاک داسې فضل وشو چې هغوی ته یو تجارتي جهاز میلاو شو چې د حبشې طرف ته تلو لپاره تیار و نو دوی ټول ډېر په امن په دې کې سواره شو او جهاز روان شو چې کله د مکې قریش د دې د هجرت نه خبر شو نو هغوی سخت غوسه شو چې دا ښکار په مفتو کې زموږ د لاس نه ووتو نو هغوی د دغو مهاجرینو پسې روان شو خو چې کله د هغې کسان په د غاړې ته ورسېده د سمندر نو جهاز روان شوی و او دوی بیا ناکام او نامراده هلته نه واپس شو او چې کله
حبشې کې چې د مسلمانانو ورسېد نو ډېر د امن ژوند ورته نصیب شو او آخر هغوی د قریشو د ظلمونو نه خلاص شو. خو لکه څنګه چې ځینو مورخینو بیان کړي چې لا زیاته موده دوی ته تېره نه وه، هلته چې یوه افوا تر دې راورسېده چې د قریش ټول خلک مسلمانان شو او مکې کې اوس بیخي امن دی. او د دې خبر د رارسېدو دا نتیجه شوه چې اکثر مهاجرین بغیر د سوچ نه او بغیر د څه پوهې نه واپس راغله، او چې کله دوی مکې ته ورسېده نو دوی ته معلومه شو چې دا غلط خبر و او دوی لپاره دوی ډېر مصیبت سره بیا مخ شو. ځینې خو په لاره کې واپس شو، لارې نه واپس شو، او ځینې بیا پټ په پټه یا چېرته اثر لرونکي او طاقتور تن په حمایت کې بیا مکې ته راغله. دا د شوال 5 نبوي کال واقع ده، یعنی د هجرت د آغاز او د مهاجرینو د واپسۍ ترمنځ صرف د 3.5 میاشتو فاصله ده. نو حقیقتا دا افوا بیخي د دروغ او بې بنیاده وه چې کوم دې لپاره مشوره کړی شوې وه چې د حبشې چې کوم مهاجرین دي هغې دې واپس راشي او هغوی دې په تکلیف کې واچولی شي، او د دې لپاره قریشو دا مشوره کیدای شي چې مشوره کړې وي. خو که زیات په غور ورته وکتلی شي نو د دغه افواو د مهاجرینو د واپسۍ کیسه بې بنیاده ښکاري، او که دا په صحیح طریقې باندې په دې باندې انسان ځان پوهوي نو ممکنه ده چې د دې په جوړتیا کې ورته چې کومه واقع وي هغه په ځینو احادیثو کې بیانه شوې ده. خو که ځینو روایت دی چې حضرت عثمان یو څو کاله پورې هلته ایسار نو دا روایت بیا غلط ثابتېږي، او که دا صحیح ومنلی شي او دا بله خبره غلطه ومنلی شي نو بیا 3 میاشتې او بیا 3-4 میاشتو کې دوی واپس راغلي وو. خو بهرحال د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحقیق دی چې دا خبره غلطه ده، او وایي چې که دا صحیح وګڼلی شي نو ممکنه ده چې دا د دې په ژورتیا کې هغه واقع چې کومه په ځینو احادیثو کې بیانه شوې ده، او لکه څنګه چې په بخاري کې راغلی دي چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې په سین کې د سوره نجم آیتونه تلاوت کړ، د سوره نجم د ځینو آیتونو تلاوت وکړو نو هغه وخت د کافرانو رئیسان هم هلته موجود وو او ځینې مسلمانان هم وو، او چې کله هغوی صورت ختم کړو نو هغوی سجده وکړه او هغوی سره د ټولو مسلمانانو او کافرانو هم سجده وکړه. بهرحال د کافرانو د سجدې وجه په حدیث کې نه ده بیانه شوې چې هغوی ولې په سجدې کې پرېوتي وو، خو معلومیږي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په پراثر آواز کې چې کله د خدای پاک د آیتونو تلاوت وفرمایلو، او آیتونه هم داسې وو چې په خصوصیت سره ورکې د خدای پاک د وحدانیت، د هغه د قدرت او د جبروت ډېر په فصیح او بلیغ رنګ کې نقشه راکاږلې شوې وه، او د هغه د خدای پاک احسانات یاد کړی شوي دي په دې کې، او ډېر پرروب او پرجلاله کلام کې قریش ویلي شوي دي چې که تاسو د خپلو شرپسندو نه باز را نغلئ نو هماغه حل به هم کېږي چې کوم تاسو نه مخکې کامونه شوي وو، او د کومو خلکو چې د خدای د رسولانو تکذیب کړی و، او بیا آخر کې په دې آیتونو کې حکم ورکړی شوی دی چې راشئ او د خدای پاک مخې ته په سجدې کې پروزئ، او د دغه آیتونو تلاوت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا ټول مسلمانان یو ځای په ناڅاپه په سجدې کې پرېوته. نو دغه کلام او دغه نظارې داسې ساحرانه اثر په قریشو شو چې هغوی هم بې اختیاره شو مسلمانانو سره په سجدې کې پرېوتو. داسې د حیرانتیا خبره نه ځکه چې په داسې موقعو او سر د حالاتو د لاندې ځینې وخت د انسان زړه مرغوبه شي او هغه بې اختیاره داسې حرکت وکړي چې د هغه د اصولو د مذهب خلاف وي. ضروري نه چې د هغوی منلي وي او حرکت یې کړی وي، بې اختیارۍ کې ځینې وخت حرکت وشي، او ځینې وخت ناګهاني یو سخته کې ناګهاني آفت کې یو ملحد د خدای نامه واخلي یا رام وایي. ما ځینې ملحدانو نه تپوس هم کړی، هغوی دا وایي چې دا بالکل ټیک خبره ده چې باوجود له دې چې موږ په خدای باندې یقین نه لرو، خو که څه خطرناکه حالت راشي نو بې اختیاره خولې نه هم د خدای لفظ راوځي. خو بهرحال قریش خو ملحدان نه خو هغوی د خدای د هستۍ قایلانو، نو هغوی چې دا پرروب او پرجلاله کلام تلاوت نه پس ته چې کله د مسلمانانو ډله په سجدې کې پرېوته یکدم، نو هغوی باندې داسې جادوي اثر وشو چې هغوی هم ورسره بې اختیاره په سجدې کې پرېوته، لکه څنګه چې خو داسې اثر عموما وختي وي، او ځینې وخت بیا انسان زر خپل اصل حل ته واپس شي. نو
نو دلته هم داسې شوي وو چې سجدې کې نه چې د قریش خلک پاسېدل نو بیا هغوی هم هغه شان بت پرستان وو دا نه چې د خدای پاک د توحید قایل شو خو بهرحال دا یو واقع ده چې صحیح حدیث ته ثابتېږي او که د حبشې د مهاجرینو د واپسۍ خبر سم دی نو داسې معلومیږي چې دغه واقع نه پس قریش چې د دې لپاره ناقلاره وو چې د حبشې مهاجرین د واپس راشي هغوی دا خپل دغه کار هغوی بانه کړی وي او په خپله دا افوا مشهوره کړې وي چې د مکې قریش مسلمانان شوي دي او اوس په مکې کې مسلمانانو لپاره بالکل امن دی او چې دا افوا کله مهاجرینو ته ورسېده نو هغوی طبعا چې دا واورېده نو ډېر خوشحاله شو او د خوشحالۍ په جوش کې واپس شو خو چې کله هغوی د مکې ته ورسېده نو د حقیقت نه هغوی خبر شو او ځینې خو بیا پټ په پټه او ځینې د چېرته یو طاقتورو د اثرداره د قریشو رئیس په حفاظت کې بیا مکې ته راغلو ځینې بیا واپس هم لاړه خو که د قریش د مسلمانېدو په افوا کې څه حقیقت و نو صرف دومره چې کوم هغوی د سوره نجم د تلاوت په وخت کې چې کومه سجده چې کړې دغه واقع نه بیانېږي خو بهرحال که د حبشې مهاجرین واپس راغلي وو نو دې کې اکثر بیا واپس هم تللي وو او چونکې قریش ورځ په ورځ خپلې اظهاررسانۍ کې ترقي کول او د دې ظلمونه ورځ تر ورځه زیاتېده ځکه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاد باندې نورو مسلمانانو هم بیا پټ په پټه د هجرت تیاري شروع کړې وه او چې هغوی څنګه موقع بیا مونده نو بیا رو هغوی ورته او دا د هجرت یوه داسې سلسله شروع شوه چې آخر د مهاجرینو د حبشې مهاجرینو تعداد تر 101 پورې ورسېده چې پکې 18 ښځې وې او په مکې کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېر کم مسلمانان پاتې شوي وو دغه هجرت ته ځینې مورخین هجرت حبشه ثانیه وایي او بیا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب خپله یوه تجزیه بیانیه او فرمایي چې یوه خبره بله ده چې دغه افواو د مهاجرینو د واپسۍ کیسه بیخي په اشتباه کې چې هغه ده چې دا چې کوم دا تاریخ د حبشې د هجرت هغه د رجب میاشتو د 5 نبوي کال او د سجدې تاریخ د روژې میاشتو 5 نبوي کال بیان شوی دی او بیا تاریخ کې دا خبره هم بیانه شوې ده چې دغه افوا په نتیجه کې د حبشې د مهاجرینو واپسي د 5 نبوي کال د شوال په میاشت کې شوی و یعنی د هجرت د آغاز او د مهاجرینو د واپسۍ په زمانه کې صرف د 2 نه یا د 3 میاشتو فاصله ده او که سجدې د تاریخ په زمانې نه دا وشمېرلی شي نو دا بیا صرف هم د 1 میاشت موده جوړیږي اوس د هغه زمانې په لحاظ خو دا په قطعي طور ناممکنه ده چې د مکې او د حبشې ترمنځ دومره لږه موده کې 3 سفرونه مکمل کړی شي یعنی مخکې د مسلمانان د مکې نه حبشې ته ورسي او بیا د نه پس یو تند د قریش د اسلام خبر دی د مکې نه تر حبشې یوسي او بیا مسلمانان د حبشې نه روان شي مکې ته واپس راشي دغه درې سفرونو تکمیل دغه چې کومه نور زاید امور وي تیاریم وي نور سیزونه دي خو په دغه لږه موده کې دا بیخي ناممکنه ده او دې نه زیاته هم دا خبره ناممکنه ده چې سجدې د زمانې نه واخله تر د حبشې د مهاجرینو دا چې کومه منظومه واپسي ده دې کې 2 سفرونه مکمل کړي شي ځکه چې هغه زمانه کې د مکې نه د حبشې طرف ته تلو لپاره مخکې به جنوب ته تلل پکارو او هغه ځای کې کشتۍ به هر وخت موجوده نه وه بحر احمر به هغې عبور کول او بیا د افریقې د سمندر غاړې ته بتله او بیا د هغه ځای نه د حبشې دارالسلطنت اکسوم پورې دا د سمندر د غاړې نه ډېره فاصله جوړېږي او د هغه زمانې د چې کوم روز سفرونو په لحاظ دغه قسمه سفر د 1.5 میاشت 2 میاشتو نه کمه مودې کې بیخي نشو مکمل کېدی نو په دغه لحاظ دا کیسه بیخي غلط او بې بنیاده ثابتي خو که بالفرض په دې کې څه حقیقت شته نو هغه یقینا دې نه زیات نه دی چې کم بیان شوی دی بره والله اعلم بهرحال د دې چې څوم وجوهاتو د سمودې نه پس د حضرت عثمان د حبشې نه واپسي شوې وه او بیا د حضرت عثمان د مدینې طرف ته د هجرت د مواخات ذکر هم ملاویږي داسې چې محمد بن جعفر بن زبیر دا روایت کوي چې کله حضرت عثمان د
مکې نه د مدینې طرف ته هجرت وفرمایلو. نو هغوی د بنو نجار قبیلې کې د حضرت عثمان بن ثابت رور حضرت اوس بن ثابت کری سارو. موسی بن محمد د خپل پلار نه دا روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عثمان او د حضرت عبدالرحمن بن عوف ترمنځ د مواخات تعلق قائم کړی وو. او د یو روایت مطابق حضرت شداد بن اوس والد حضرت اوس بن ثابت او حضرت عثمان ترمنځ د مواخات تعلق قائم کړی شوی وو. او دا ویل کېږي چې حضرت ابو عباده سعد بن عثمان زرقي سره د حضرت عثمان مواخات قائم شوی وو. د یو روایت مطابق د حضرت عثمان مواخات نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ځان سره قائم کړی وو. نو په طبقات کبرا کې دا لیکلي دي چې ابن لبیبه دا بیانوي چې کله حضرت عثمان بن عفان محصور شو، یعنی آخري ورځو کې چې کله دشمنانو هغوی محصور کړي وو او هر قسمه پابندي پې لګولې وه، نو هغوی د یوې اوچتې کوټړۍ نه د روشندان نه هغوی خلکو ته کته او دا تپوس یې ترنه کړی چې تاسو کې طلحه شته؟ نو هغوی وویل چې او شته. نو هغوی ورته فرمایلي چې تا له زه د خدای قسم در کوم او دا درنه تپوس کومه، یعنې هغوی د خدای پاک قسم ورکړو چې تاسو ته معلومه ده که نه چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله د مهاجرینو د انصارو ترمنځ مواخات قائم کړی وو، نو هغه وخت هغوی خپل او زما ترمنځ مواخات قائم کړی وو. یعنې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان په مواخات کې ځان سره خپل د مواخات تعلق یې ځان سره د هغوی قائم کړی وو. نو په دې حضرت طلحه ویلو چې والله چې دا خبره سمه ده. نو په دې حضرت طلحه نه دا تپوس وکړی شو چې کوم د ګیر چاپېره ته نه مخالفین ولاړو، حضرت عثمان د کور نه هغوی ګیر چاپېره ولاړو، نو هغوی ته نه تپوس وکړو چې دا تاسو څه وکړه؟ نو حضرت طلحه ورته ډېر په جرئت دا جواب ورکړو چې حضرت عثمان ما له قسم را کړی و چې کومه خبرې باره کې یې مانه تپوس کړی و، نو هغه زما د سترګو مخې ته شوې وه، نو آیا به ما ګواهي نه ورکوله؟ ما دروغ نه شو ویلی چې ستاسو کوم مخالفت ده، تاسو څه کول غواړئ وکئ. د حضرت رقیې د وفات او د حضرت حضرت ام کلثوم سره د واده واقع چې کوم ذکر د هغه داسې ملاویږي چې عبدالله بن مکنف بن حارثه انصاري بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر غزا لپاره روان شو، نو حضرت عثمان خپل لور د حضرت رقیې سره پرېښوده. هغه بیماره وه او هغوی هغه ورځ وفات شوي چې په کومه ورځ حضرت زید بن حارثه د مدینې طرف ته دغه فتح خوشخبری سره راغلی و چې کومه بدر کې خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له ورکړې وه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان لپاره د بدر د غنیمت مال نه د هغې حصه پکې مقرره کړې وه او د هغوی برخه د بدر په جنګ کې چې کوم شامل شوي خلک وو د هغې برابره وه. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت رقیې د وفات نه پس ته د خپلې بلې لور د حضرت ام کلثوم واده هم حضرت عثمان سره کړی و. او د حضرت ابو هریره دا روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عثمان سره ملو شو د جومات په دروازه او دا ورته فرمایلي و چې عثمان دا جبرائیل دی، هغوی ماله خبر را کړی دی چې خدای پاک د ام کلثوم نکاح د رقیې عمر حق مهر باندې او د هغې سره ستا د حسن سلوک باندې تاله درکړی دی، تا سره تړلی دی. یعنې د دویمې لور نکاح هم خدای پاک دا ویلی دی چې حضرت عثمان سره دې وکړی شي. حضرت عائشہ فرمایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ام کلثوم واده حضرت عثمان سره کړو، نو هغوی حضرت ام ایمن ته دا فرمایلي چې زما لور ام کلثوم تیاره که عثمان کره پرېږده او د هغې مخې ته به دفع کړې، نو هغوی هم داسې کړي وو. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم 3 ورځو پس حضرت ام کلثوم له لاړه ورته فرمایلي و چې یا زما ښایسته لورې تا څنګه بیا مونږ تو خپل خاوند؟ نو هغې ورته وویل چې دی بهترینه خاوند دی. حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کره تر 9 هجري کاله پورې و او دا نه پس هغې بیمار شو، وفات شو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم
د دې جنازه کړې وه، د هغې قبر سره ناست وو. حضرت انس بیانوي چې هغوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ام کلثوم قبر سره په دغه حال کې لیدلی وو چې د هغې سترګو کې اوښکې وې. او د بخاري یو روایت کې هم د هغه واقعې ذکر داسې شوی دی چې هلال د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه دا روایت کړی چې هغوی دا وایي چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لور جنازه کې موجود وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبر سره ناست وو. ما دا ولیده چې د هغوی سترګو کې اوښکې دي. او یو روایت کې دا راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ام کلثوم په وفات دا فرمایلي چې که زما څوک درېیمه لور وي نو هغه به ما عثمان ته وعده کړې وي. او حضرت ابن عباس دا بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای نه تېرېده نو هغوی ولیده چې حضرت عثمان هلته ناست دي او د حضرت ام کلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په غم کې جاړې لګیا دي. نو راوي وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی دوه ملګري یعنې حضرت ابوبکر او حضرت عمر هم وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغې نه تپوس کړي چې عثمانه ته ولې جاړې؟ نو حضرت عثمان ورته عرض وکړو چې یا رسول الله په دغه وجه جاړم چې تاسو سره زما چې کومه د تعلق وو چې زه ستاسو زوم وم دا تعلق ختم شو، ستاسو دواړه لوڼه وفات شوې. نو هغوی ورته وفرمیل چې مه جاړه، قسم مې دی د هغه ذات یې چې چا د قدرت کې چا د قدرت په قبضه کې زما ژوند دی، که زما 100 لوڼه وې نو ما به یو پسې بله تا او داسې که یو پسې بله وفات کېدې نو ما به د هرې نه پسته بله تا ته ودوله ان تر دې چې 100 کې یو هم پاتې نه وی. بهرحال دا د یو مینې اظهار و چې کوم دواړو طرف نه شوی و، یو فکر و د حضرت عثمان د دغه رشتې چې کوم تعلق و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا یقین دهاني ورکوله چې دا تعلق خو به قایم دی. باقي ذکر به حضور فرمایي چې انشاءالله آینده کېږي. او لکه څنګه چې حضور فرمایي چې زه هره جمعه زه تحریک کومه لګیا یم، پام ګرځوم د دعاګانو طرفه د پاکستان خلکو لپاره د احمدیانو لپاره دعاګانې کوئ. مخالفین خو خپله طرفه په خپل خیال د هغوی دا دایره تنګۍ لګیا دي، خو دوی نه دي خبر چې یو لویه اوچته هستي د خدای پاک چې د هغه تقدیر روان دی او د هغه دایره هم په دې تنګېږي لګیا ده چې کله هغه دایره تنګه شوه نو بیا به دوی چېرته هم نشي تښتېدی. خدای پاک د دوی له عقل ورکړي او د عقل نه دې کار واخلي او انصاف نه دې کار واخلي او بې وجې چې کوم ظلم او تعدي دې کړي هغې نه دې منع شي. همدغه شان د الجزایر خلکو له هم دعا کوئ چې ایمان دې د هغوی سلامت پاتې شي. همدغه شان د ځینې نورو ځینو احمدیان هم دي چې د هغوی ډېر مخالفت روان دی. خدای پاک د هر ځای هر احمدي په هر لحاظ محفوظ وساتي. د مونځونو نه پسته به یو څو جنازې هم کوو، غایبانه جنازې د هغې ذکر به دلته وکړم. لومړی ذکر دی د مکرم مولانا سلطان محمود انور صاحب چې سابق ناظر اصلاح و ارشاد مرکزي او اصلاح و ارشاد ناظر خدمت درویش شاه هم وو او ناظر اصلاح و ارشاد رشتناته هم پاتې شوي دي. په 11 جنوري په ربو کې تقریبا د 88 کالو په عمر کې دی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی د والد نامه چودھری محمد دین وه او د دوی د والدې نامه رحمت بیبي وه. د دوی والد په کال 1930 کې د حضرت المسیح ثاني په لاس باندې بیعت کړی او په احمدیت کې داخل شوي وو. حضرت مولانا سلطان محمود انور صاحب د هغوی یو زوی وو او دوی د میډل پورې تعلیم ترلاسه کولو نه پس په اپریل کې دوی وقف کړی وو کال 1946 کې او د قادیان مدرسه احمدیه کې دوی داخله اخیسته وه. پاکستان جوړېدو نه پس دوی احمدنګر کې جامع احمدیې ته لاړ چېرته چې دوی کال 1952 کې د مولوي فاضل امتحان ورکړی وو او اپریل کال 1956 کې دوی د جامع احمدیې نه د شاهد ډګري ترلاسه کړې وه. د دوی واده ملک ته محمود شوکت صاحبې سره شوی چې د چودھري سعد الدین لور وه. د دوی نکاح مولانا جلال الدین شمس صاحب تړلی وو او په کال 1960 کې د جلسه سالانه په موقع د دوی دا نکاح شوی. د دوی په اولاد کې 4 زامن دي او 2 لوڼې دي. د دوی یو زوی احسان محمود وقفي زندگی دی په ربو کې د تحریک جدید دفترونو کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي. د مکرم مولانا صاحب لومړی تقرري په ګجرات کې شوې وه او دوی د مربي په طور باندې په مختلفو ښارونو کې د پاکستان خدمات ترسره کړي دي. کال 1984 نه واخله تر 88 پورې په غانا کې وو او دغه دور کې چې حضور فرمایي چې کله زه ملته وم دوی ملته وو او ما دا لیدلي چې دوی ډېر په بې نفسۍ هلته خدمت کولو. کال 1982 نه تر 83 پورې
دوی سیکرټري مجلس کارپرداز هم وو او دوی بیا صدر مجلس کارپرداز هم مقرر شوي وو. کال 1983 کې او کال 1983 نه تر 98 پورې کال 1998 پورې دوی ناظر اصلاح ارشاد مرکزي هم پاتې شوي دي او بیا د نه پس تر 2011 پورې دوی ناظر خدمت درویشان پاتې شوي دي. بیا کال 2011 نه تر 2019 پورې دوی ناظر رشتنات ته پاتې شوي دي او د بیمارۍ په وجه 2019 کې دوی ریټایر شوي وو. دوی ته د تبلیغ کولو او خلکو سره د خبره کولو او د تقریر کولو دوی ته ډېر مهارت لرلو دوی او دوی بشمیره داسې واقعیت دي چې د مختلفو مسلکونو خلکو سره او د هغوی عالمانو سره په اختلافي مسلو به د دې خبرې کېدې او ډېر پاخه علمي جوابونه به دوی ورله ورکول. ډېر ښه مقرر وو لکه څنګه حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل او اورېدونکي به دوی ځان طرف ته راکاږل او مربیان چې چا دوی سره کار کول او هغوی هم دا لیکي چې موږ به هم ځان سره روان کړي وو او هر چا هم دا لیکلي دي چې ډېر د شفقت سلوک به دوی موږ سره فرمایلو او پخپله به هم دوی تهجد او عبادت کولو او خلکو ته هم په خاص طور مربیانو ته به دوی د تهجد او عبادت تلقین کولو. خلافت سره د وفا او د اطاعت یو غیر معمولي د دوی معیار و. ځینې ابتلام به دوی راغلو د خلافت رابعه په زمانه کې لږ خو په کامل اطاعت هغوی هغه دور تیر کړی و او ماتحت هم دوی پاتې شوي وو کار هم کړو بلکې چا ورته یو ځل ویلي وو چې تاسو مخکې ناظر وو اوس د ناظر په ځای د بل چا د لاندې تاسو کار کوئ لګئ نو هغوی ورته وایي چې او حضور مربیانو ما ته ویې لیکلي دي او د دې لور هم یو ما ته دا لیکلي چې دوی وی چې د وخت خلیفه زیات ښه خبر دی چې چا ضرورت چېرته دی. ما ژوند وخت کړی دی که زه جاړو لګولو باندې مقرر کړی شم نو زه به هماغه کار کوم چې د وخت خلیفه چې حکم راګیده کوم او بیا خدای پاک د دې حالات بیا ښه که او د دې چې کومه ده د کامل وفا او د اطاعت نمونه ده نو حضور فرمایي زه دا ګڼم چې دې ته د قبولیت رنګ ملاو شو. دې ته بیا د صدر انجمن احمدیه د ممبر جوړېدو او ممبر هم جوړ شوی دی د صدر انجمن احمدیه او ناظر هم جوړ شو بیا او چېرته هم چې دوی به وو نو امیر سره به د مکمل به دوی مرسته کوله او د اطاعت نمونه به دوی لرله او په کراچۍ کې هم په نورو ځایونو کې هم نو خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد د دې د نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي. دوی ځینې علمي کارونه هم کړي دي تصنیفات دي د دې یو تصنیف دی د دې کلمه طیبه کی عظمت کا قیام احمدی کی پہچان بل کتاب دی د دې اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم اور خانہ کعبہ. بیا یو کتاب دی د دې جماعت احمدیہ کی تعداد کا مسئلہ. بیا یو کتاب دی نفاذ شریعت میں ناکامی کے اسباب اور بیا د دې یو کتاب دی توہین رسالت کی سزا. بهرحال دا د دې تصنیفات دي علمي کار هم دوی کړی دی لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر پوخ کار به دوی کولو مضبوط او خدای پاک د دوی سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د مولانا محمد عمر صاحب سابق ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیه قادیان چې د پی کې ابراهیم صاحب زوی وو په 21 جنوري دوی هم وفات شوي دي د 78 کالو په عمر کې نه لله و نه الیه راجعون. د دوی تعلق کیار الله سره وو. د دوی والد ابراهیم کوټي صاحب وو چې د جماعت سخت مخالفانو او په دشمنانو کې دوی شامل کېده او د دوی د ولادت نه د دوی د پیدایش نه 10 کاله مخکې دوی د تجارت په غرض بمبئی ته تللي وو. نو هغه ورځو کې بمبئی کې هم ډېر احمدیانو تجارت کولو نو بمبئی کې د مالابار ځینې احمدیانو سره دوی ملاو شوي وو نو د احمدیت د عقیدو باره کې ورسره د دوی خبرې شوې وې
او بیا په کال 1940 کې چې کله حضرت مسیح ثاني بمبئی ته تشریف وړی و نو هغه وخت د حضور په لاس باندې بیا دې ته د بیعت کولو په سلسله کې د داخلېدو شرف ترلاسه شو. بیا وروسته دوی ته د قادیان د زیارت توفیق هم ملاو شوی و. مولانا عمر صاحب په کال 1954 کې قادیان ته راغلی و. نو د ملک د تقسیم نه پس د مدرسه احمدیه یو ځل بیا د نوي سر نه اجرا شوې وه. په کال 1955 کې دوی په مدرسې کې داخل شو او بیا په کال 1961 کې مدرسه احمدیه او د پنجاب یونیورسټۍ نه د مولوي فاضل امتحان پاس کولو نه پس تر یو کاله پورې دوی په مدرسې کې سبق خولو او د طالب علمۍ په زمانه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي د حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیاني په خواهش باندې دوی به د هغې په خواهش باندې تقریبا یو کاله پورې به هره ورځ سهار د هغې ته د قرآن اورولو دوی ته توفیق ملاو شوی و. کال 1962 کې دوی د تبلیغ په میدان کې د خدمت کار شروع کړی و. د هندوستان په لویو ښارونو کې دوی کار کړی او ډېر کامیاب او مبلغ په طور باندې دوی خدمت ترسره کول. په تبلیغي جلسو کې د دوی چې کوم تقریرونه وو نو مناظره یادګر کې دوی شرکت کړی او د حضرت خلیفة المسیح رابع رحم الله په خصوصي رهنمایۍ کې د کمپیوټر چې کومه تاریخي مناظره وه چې مسلسل تر 9 ورځو پورې جاري وه او په دې کې مولانا دوست محمد شاهد صاحب د مرکز نه او د مرکز د نماینده په طور حافظ مظفر صاحب هم تللي وو. نو خاص طور باندې دې کې دوی ډېر اهم کار ترسره کړی و. حضرت خلیفة المسیح رابع د دې یو کار یو ځل ستایلو په خپلې خطبې کې فرمایلي وو چې ځینې جماعتونه یې چې چېرته هم یو تن هغه په فوري طور یوازې ټول بار اوچت کړي او بیا ترجمې کوي او ډېر په کثرت یې چاپ کوي، یعنې د خطبو ترجمه په فوري طور دوی کوي او داسې جماعتونو بیا د خدای پاک په فضل د دې معیار په ترقۍ باندې ځکه چې دوی ته په فوري طور د وخت د خلیفه خطبه ملاوه شي او زموږ هغه جماعت بیا خبر شي چې څه کېږي لګیا او د جنوبي هندوستان کې زموږ ځینې داسې جماعتونه دي چې په اردو نه پوهېږي. نو هلته زموږ مولوي محمد عمر صاحب د سلسلې مبلغ دي، هغوی له خدای پاک د دې خبرې جنون ورکړی دی چې هلته هغوی خوبونو ته خبره ورسي او فوراً د هغوی ترجمه وکړي په فوري طور په ټولو جماعتونو کې خپره کړي. نو ډېر په محنت دي دا کار کوي لګیا دی. تقریبا یو کاله پورې دوی په فلسطین کې هم د خدمت سعادت دوی ته ترلاسه شوی او د قرآن او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ډېرو کتابونو او د رسالو په ملیالم او په تامل ژبو کې د ترجمې توفیق دوی ته ملاو شوی دی. په 2009 کې چې کله حضور فرمایي ما دي ناظر اصلاح ارشاد مرکزیه مقرر کړ او بیا ناظر ایډیشنل ناظر اصلاح ارشاد تعلیم القرآن او وقف عرضي مقرر کړ او بیا به طور نائب ناظر الله هم دوی خدمت کړی دی. نو ډېر په احسن رنګ دوی په ټولو ځینو کې خدمتونه ترسره کړي دي او مدرسه احمدیه نه فارغېدو نه پس په مجموعي طور مرحوم ته تر 53 کالو پورې د سلسلې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د دې په غم ځپلو کې 4 لوڼې دي او زمانې دي او نسانسي دي او کړوسي دي. دوی ته د جومات د خدمت جنون و چې دوی خاندان والو سره هم چې کله په ذاتي سفر تلو نو د سفر دوران به هم دوی په جماعتي کارونو کې به او خصوصا د ترجمې کارونو کې به دوی مشغوله وو. د سریلنکا نېشنل صدر صاحب لیکي چې د سریلنکا جومات په تاریخ د سریلنکا جومات تاریخ مدت کې به هغه زرزرینه دور به همیشه محفوظ وي چې کله حضرت خلیفة المسیح ثالث د دغې په بابرکته قیادت کې مولانا صاحب په وړومبي ځل د مرکزي مبلغ په طور راغلی وو او د خدای پاک په فضل په کال 1988 کې او په غیر معمولي طور بیا جومات کې د روحاني جوش سره اصلاح او پاکه تبدیلي ښکارېده او مولانا صاحب هلته ډېر زیات هلته خدمات دي. او کال 1994 کې کولمبو ښار کې د رام کرشنا په لوی حال کې مولانا صاحب یو تقریر کړو د امن او د وحدت په عنوان چې اورېدونکو کې 400 نه زیات کسان شامل شوي په خاص طور د رام کرشنا تحریک چې کوم د ملک صدر دی او د ملک چې کوم هندو کلچرل منسټر دی د ثقافت وزیر دیوراج هغې چې د مولانا تقریر اورېدلو په وخت کې راغلي او ډېر هغوی تعریف کولو ځکه چې په هغه تقریر کې مولانا صاحب د ګیتا حوالې ورکړې وې او
پکې وې او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صداقت ثابت کړی و. نو ځکه هغه تاریخي تقریر نن هم خلکو کې ډېر مشهور دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د څلورو کتابونه په تامل ژبه کې ترجمه کړی او په مختلفو موضوعاتو کتابونه په تامل ژبه کې دوی پخپله لیکلي وې. د تامل ناډو صوبې کې چې جماعتي رساله وکمه همدانه وازري دغه اجرا دي کړی و او یوې اوږدې مودې پورې هلته نورو صوبو کې به دا چاپ کوله. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي او د دې اولاد ته دې په کامل وفا د جمعه سره د تعلق ساتلو توفیق ورکړي. بله جنازه ده د مکرم حبیب احمد صاحب چې د سلسلې مربي دي او د محمد اسماعیل صاحب د فیکټري ایریا ربوي د دوی زوی وو. په 25 دسمبر اسلام آباد کې دوی باندې هارټ اټیک راغلی و او د 4 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. په کال 1909 کې دوی جامعه پاس کړې وه او عین پس هغې د پاکستان په مختلفو ضلعو کې دوی ته توفیق ملاو شوی د کار. کال 1909 نه وخت تر 2003 پورې دوی نایجیریا کې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی او دغه دوران د ستمبر کال 1998 نه وخت تر اکتوبر 2000 پورې دوی د نایجیریا امیر او مشتري انچارج هم وو. په عاجزیانو کې سره به دوی خدمت کولو، دفتري کارونو نه علاوه نمالې په تربیتي کارونو کې هم دوی په ډېر احسن رنګ کې کار کولو. په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه 3 لوڼه او 2 زامن شامل دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد له دې د وفا د جمعه سره تعلق ساتلو توفیق ورکړي. بله جنازه ده مکرم بدرالزمان صاحب چې د سمودي راسه د انګلستان کې د وکالت کارکوونکي وو. په 3 جنوري دوی د خدای پاک په قضا وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. ډېر مخلص او محنتي کارکوونکي وو. کال 1940 کې په امرتسر کې پیدا شوي وو. پیدایشي احمدي وو. دوی هم خدای مل احمدي کې چې کله دوی په سرکاري نوکري کوله نو د کوټه کې دوی ته د ضلع قائد په طور باندې خدمت توفیق ترلاسه شو. بیا د بلوچستان کې د انصار الله ناظم هم پاتې شوي دي او په دې باندې په کال 1986 کې یو جماعتي کیس هم شوی و. دغې په وجه دوی اسیر رحم الله هم پاتې شوي دي او دوی بیا په کال 1995 نه وخت تر 99 پورې وکالت مال اول ربوه کې دي خدمت ترسره کولو. دلته لندن ته چې راغله نو بیا رکیم پریس کې او تر 12 کالو پورې دوی وکالت مال اډیشنل وکالت مال لندن کې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د مکرم منصور احمد تحسین صاحب چې د مولوي محمد احمد نعیم صاحب چې د سلسلې مربي دی د هغوی زوی وو او د شعبه احتساب نظارت تیمور عامه ربوه کې دوی کارکوونکي وو. دلته لندن خپل زوی راغلي وو ذکر راغلی وو. نو په 13 دسمبر دوی وفات شوي دي د 70 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د خپل ژوند تقریبا 15 کاله د دین خدمت لپاره د جماعتي کارکوونکي په حیثیت کې په مختلفو دفترونو کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. انتهایی دوی دیندار وو، ملنسار وو، شفیق انسان وو. خلافت سره دوی بې کچه مینه لرله او نورو ته هم د دې تلقین کولو. په تحمل او بردبارۍ به دوی معاملې حل کولې او عموما به چې کومه ډېرې پیچیده معاملې وې هغه به دوی ته سپارلې کېدې او ځینې وخت به دوی چې کوم د دوو ډلو ترمنځ به ښه غوسه وه او هغوی به د غوسې د جذباتو نه مغلوبه دفتر ته راغلي وو خو د دوی د مینې او د محبت په وجه به هغوی خپل په جذباتو باندې په غوسې باندې به کاوه بیا موند او دوی به معامله حل کړه. د جومات د خدمت دوی دومره جذبه لرله چې د هغوی اهلیه لیکي چې د هغوی لور ډاکټر فاریه منصور چې کله د هغې د ولیمې دعوت و نو هغه ورځ دوی سهار تیار شو دفتر لپاره وتو. نو اهلیه ورته وویل چې د واده کور دی نن خو چټي وکړي. نو دوی ورله جواب ورکړو چې د دعوت وخت 2 بجې دی نو د وخت ضایع کولو څه ضرورت دی. دا وخت زه دفتر ته روان یم هغه وخت به بیا راشم. د ځان چې کوم د دوی اوچت افسرانو هغې سره به دوی د عزت احترام سلوک کولو او چا سره به چې په څه معامله باندې د رای اختلاف راغلو نو د ادب تقاضې به دوی د نظر وړاندې ساتي او همیشه به خپله رای به دوی وړاندې کوله.
په غم ځپلو کې د دې اهلیه رخشنده صاحبه دو زامن دو لوڼه شامل دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. حضور فرمایي چې د وړوکوالي راسه زه دې پېژنم، ما سره به دوی سبق ویلو او ما دې همیشه نه لیدلي چې ډېر شرافت و دې کې او زه ټوکه و د دې په طبیعت کې غصه به دوی لري چېرې نه راته چېرې به جګړه نه کوله او همدا خبره تر اخره پورې دوی کې وه او د دې په وجه بیا دې خلکو ترمنځ سوله کولو کې هم دې اهم کردار لوبولو. بله جنازه ده د ذکر ده د ډاکټر ابراهیم موانګه صاحب د تنزانیې چې په 9 دسمبر د 3 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د میډیکل په شعبه کې د مقررې یونیورسټي یوګنډا نه دوی کې دي داخله کړې وه. بیا د خدای پاک په فضل د مشرقي افریقې وړومبی لوکل احمدي ډاکټر کېدو دوی اعزاز ترلاسه کړی و. دوی په ځوانۍ کې د بیعت کولو سعادت ترلاسه کړی و. د سکول د زمانې راسې دوی د مذهبي امورو تقریباتو کې به دوی شاملېده او د تشې د نامې چې کوم اسلامي سکالران دي د هغې طرفه چې د جماعت احمدیه باندې چې کوم اعتراضونه کېږي د دې په زړه کې د هغې په وجه د شروع راسې شوق و چې د احمدیت باره کې معلومات ترلاسه کړي او چې کله په هغه زمانه کې د دې ملاقات د سلسله مبلغ شیخ ابوالطالب ساندي سره شوی و چې دې خپلوان هم و چې کله دې سره د دې خبرې وشي د اعتراضو باره کې نو شیخ صاحب ورته په تفصیلي طور نه صرف دا چې دې خبر کړه د جوابونو نه بلکې د جماعت احمدیه له طرفه چې کوم د سواحلي ژبې کې ترجمه شوی د قرآن او نور کتابونه هغه هم ورته وښودل. نو دغه کتابونو د مطالعې نه پس دوی بیعت وکړو. د خدای پاک په فضل دوی تر آخري دمه پورې خپل د بیعت لوز پوره کړی و. هر وخت هرې طبقې خلکو ته به دوی د اسلام او د احمدیت پیغام رسولو او د تبلیغ لپاره د دې په زړه کې یو جوش و. د هغې په وجه په احمدیانو او په غیر احمدیانو کې به په خاص طور پیژندلی کېده. اکثر به دوی په خپل بیګ کې د جومات کتابونه او رسالې به اوچتې کړی بازار ته به یې وړی او خرڅولو به او خلکو به چې ورته وایي چې تاسو ډاکټر یې دلته کتابونه خرڅوئ نو ډېرې خوشګوارې لهجې کې به دوی ورته وایي چې زه چې کله هسپتال کې یم نو د جسم علاج کوم خو دا وخت زه د روح علاج کومه لګیا یم. دا دواړه څیزونه نشي بیلی دی او نه دی کې یو نظر انداز کول پکار. د خلافت سره دوی ډېره زیاته د مینه کوله. د عقیدت تعلق یې و. د ماشومانو په اسلامي طریقه دوی پرورش کړی و. د تعلیم او تربیت طرف ته دوی خاص توجه ورکړې وه او په کور کې به د دوی د سره د جمعې د لمونځ اهتمام کولو. په کور کې یو لایبرري هم جوړه کړې وه چې پکې د نورو علومو کتابونو سره د جومات کتابونه هم دوی ایښي وو. خپل اولاد په احمدیت باندې د قایم پاتې کېدو باره کې په خپل هم دعا کول نورو ته به هم ویلی. جومات سره دوی ښه وابسته وو او د دې ټول ماشومان هم د جومات نظام سره وابسته دي او د خپل پلار په شان نیک طبیعت لري. خدای پاک د دوی همیشه وابسته وساتي او د دې د پلار دعاګانې او د نیک خواهشات د دې پوره کوونکي وي او ډاکټر صاحب سره د خدای پاک د مغفرت د رحم سلوک وفرمایي او خدای پاک د ورله درجات اوچت کړي. مخکې بل ذکر د صغرا بیګم صاحبې چې د دین محمد ننګلي د درویشي قادیان اهلیه وه. دوی په 6 جنوري 15 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي د حضرت حکیم محمد رمضان صاحب لور وه. د لمونځو د روژې پابنده وه. باقاعدګۍ سره به د تهجد لمونځ کولو. مهمان نوازه وه. صابره وه. شاکره وه. محنتي وه. همدرده وه. د ډېرې خوبۍ دوی لرلې او یوه نیکه ښځه وه. خلافت سره د دې بې انتها د مینې تعلق تر ډېرو کلونو پورې لجنه معلله کې به د خدمت خلق سکرټري په طور دوی ته د خدمت توفیق میلاو شوی دی. موسیه وه. په غم ځپلو کې 2 زامن او 2 لوڼه شامل دي. یو زوی ته د دې تر 40 کالو پورې د خدمت توفیق ترلاسه شو بشیر الدین صاحب ته. بل زوی د دې د منیر الدین چې دا وخت د نظام تعمیرات کې د قادیان کې خدمت ترسره کوي لګیا دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته د دې په نیکو باندې روانولو توفیق ورکړي. بل ذکر ده د مکرم چودھری کرامت الله صاحب چې په 28 دسمبر 95 کال عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي حضرت چودھری شاه الدین صاحب امکټیال یا نوسی وو. دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله هغوی سیالکوټ ته ورغلي وو نو د هغې هغه وخت هغوی د بیعت سعادت ترلاسه کړی وو. ډېر شریف النفس بې کچې مینه کوونکي غریب پرور او د ضرورتمندو خیال ساتونکي او په هر حال کې د خدای پاک شکر کوونکي او مخلص انسان و. د دوی زوی سهیل صاحب لیکي چې د مېلمستیا وصف د دې نمایانه و او د دې خصوصي سر به هغه وخت کېدو چې کله به واقفینې زندګي د جومات په جوماتي دورو باندې به دین سند ته راتله. دوی ته په فرقان فورس کې هم د خدمت توفیق ترلاسه شوی و.
په کال 1983 نه واخله تر 2013 پورې د الفضل انټرنیشنل په دفتر کې رضاکارانه خدمت دوی کولو او خپل کور دوی شروع راسه د جماعتي تقریباتو لپاره وړاندې کړو. موجوده کور یو برخه دوی د نماز سنټر په تور باندې جوړه کړې وه. د دې لوڼه دي هغوی هم خدمت کوي لګیا دي. زوی د هغه د دې خدمت د دې چې کوم زوی د هغه خدمت کوي لګیا دی د جومات د دې نوسو کې یونس فراد احمد د سلسلې مربي دی دلته په انګلستان کې پریس اینڈ میډیا کې. خدای پاک د دې سره د مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته او د دې نسل ته د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. بله جنازه ده د چودھری منور احمد خالد صاحب د جرمني چې په 20 اګست 15 کال عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی د جماعت نظام سره ډېر ژور تعلق او تبلیغي او تربیتي کوششونو کې به پوره دوی برخه اخیسته او په جرمني کې په مختلفو وختونو کې دوی د صدر او د جنرال سکرټري په تور باندې خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. د انصار الله خدمت کم دی د انصار الله د خدمت توفیق هم دوی ته ترلاسه شو په مختلفو عهدو او دین علاوه چې کله دوی په پاکستان کې نو هلته د تحریک جدید چې کومې ځمکې دي نو د منیجر په طور هلته د کار کولو دوی ته توفیق ترلاسه شوی و. خلافت سره د دوی د جوهر د اخلاص تعلق و موسی و په غم څپلو کې د اهلیې نه علاوه 15 زامن او 6 لوڼه شامل دي. بل ذکر د نصیره بیگم صاحبې چې د احمد صادق طاهر محمود ریټایرډ مربي سلسله چې کوم د بنگلادیش و دغې اهلیه و ده. دوی په 20 نومبر د خدای پاک په قضا وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د سابق قامی امیر لور وه. د موضوع د روجې پابنده وه، دعاګو وه، مهمان نوازه وه، صابره او شاکره یو نیکه ښځه وه. په روژه کې به دوی باقاعدګۍ سره د قرآن تلاوت کولو، ختم به یې کولو او دین علاوه نور هم ډېرې خوبۍ او نیکۍ دوی لرلې. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر دی د رفیع الدین بټ صاحب. دوی په 4 دسمبر د 92 کال عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت مولوي خیرالدین صاحب چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي و د هغوی زوی دی او د خدای پاک په فضل دوی په ځوانۍ کې د روسیت په نظام کې د شاملېدو توفیق ترلاسه کړی و. په مختلفو مقاماتو دوی ته د جومات د خدمت موقع ملاوه شوې وه. بدوملي ضلع ناروال کې دوی د جومات صدر و او واقعیت کې هم امیر حلقه و او د واقعیت جومات صدر هم پاتې شوي دي. اسیر رحم الله کې اعزاز هم دوی ته ترلاسه شوی و. په غم ځپلو کې 4 لوڼه او 1 زوی شامل دی او د دوی یو زوم نسیم احمد په نایجیریا کې د مبلغ په طور باندې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دغه ټولو مرحومینو درجات دې اوچت کړي، خپلو نازولو په قرب کې دې ورله ځای ورکړي او مونځ نه پسته به لکه څنګه چې ما ووایي د دې غایبانه جنازه وکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر